السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو مونږه د سیرت بیانات شروع کړو او دې پورې خبره هم کړې وه چې حضرت حلیمه سعدیه هغه مکې ته راغله، نبي علیه الصلاۃ والسلام یې اوچت کو، بیا چې کوم دی په اوښه باندې کېنو. د دې نه پس چې کوم دی څه معجزې ښکاره شوي دي. اول نمبر معجزه دا وه چې اوښه چې کوم دی په یو خپه باندې ګوډه وه، چې نبي علیه الصلاۃ والسلام په اوښه باندې کېنو نو د اوښې د خپه چې کوم دی مکمل صحیح شوه او داسې تیز رفتار شروع کو د دنه چې کم مخکې ملګري راغلی وو نو هغه چې کم دی واپس را لاندې کړه، د هغه نه مخکې شوه او مخکې چې کم دی خپل منزل ته خپل کور ته ورسېده. دویم نمبر معجزه دا وه چې البته په مکه کې عام طور باندې ګرمي ډېره زیاته ده. دا اوس هم چې خلک لاړ شي پاکستان نه یا داسې یخو ملکونو علاقو نه سعودي عرب ته، نو د هغوی ته چې کم دی بیا پته لګي بغیر د اے سی نه په ګرمۍ کې هلته ګزاره نه کېږي. او دوی چې کم دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام کله په دې اوښه باندې کېناستو نو په دې باندې ډایرکټ چې کوم دی یو سوری جوړ شو او هغه سوری چې کوم دی بیا دوی سره روان و. نو دا چې کوم دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام معجزه وه. او دا معجزې چې حضرت حلیمه سعدیه ولیده نو خپل خاوند ته وایي چې دا ماشوم ډېر برکتي ماشوم دی، دا چې موږ څه وشو دا د ده چې کوم دی برکت دی، د ده د وجې نه چې کوم دی دا موږ سره وشو. او بیا خپل خاوند ته وایي چې ای خاونده کېدای شي دا زموږ په کور کې چې کوم دی ډېر زیات برکت راولي، زموږ په کور کې خیر راغي د ده د وجې نه. همدغه شانتې وشوه چې کور ته ورسېده د حلیمه سعدیه په کور کې چې کوم دی ډېر زیات خیر راغی، برکت راغی، بې برکتي ختمه شوه. لږ شانتې روټۍ به وه، لږ شان خوراک به و، په هغې کې به ډېر زیات برکت و. همدغه شانتې چیلې او بیزې دا به نبي علیه الصلاۃ والسلام د راتګ نه مخکې دا به حضرت شیمه چې دا د حلیمه سعدیه لور وه هغه به ویستل او واپس به چې راغله نو هغې غولانځې به چې کوم دی هغه به وچې وي، داسې ډېر هغه به نه و. چې کله نبي علیه الصلاۃ والسلام راغی نو دا معجزه او دا برکت وګوره چې کله به هغه شیمه بیزې به وسرولې واپس به چې راغله همدغه شان چې کوم دی د هغې غولانځې به ډکې پی به ډېر و، دغه شان برکت راغی او خوشحالي راغی. بیا په دغه ټایم کې یو څو معجزې نور هم ښکاره شوې. کله چې نبي علیه الصلاۃ والسلام لږ شان لوی شو نو په دې کې حضرت شیمه اب خپل مور ته وایي چې زما دا ورور اوس لږ شانتې غټ شوی دی او دا زه ځان سره بوځمه او زه به بیزې سره وم، دا به ما سره یې زه به یې لوبومه. مور ورته وایي چې دا وړوکی دی دا مه بوځه. نو بهرحال یو ورځ چې کوم دی بوتلو او واپس چې څنګه راوسته نو حضرت شیمه ډېر زیات خوشحاله وه. په دویمه ورځ چې کوم دی خپل مور ته وایي چې دا خپل ورور زه ځان سره بیا بوځمه. نو مور ورته وایي چې دا وړوکی ماشوم دی، څوک یې درنه خوږ نه کي او څوک یې درنه ونه تښتوي. نو بهرحال هغه ورته وایي چې نه زه به دا ورور ځان سره بوځم، که ته ما دا ورور نه راکړې نو زه ګډ هم نه بوځم. او مور ورته وایي چې یاره ته دا خبره کوې په دې کې څه خاص څه چل دی، څه وجه ده؟ هغه ورته وایي چې دا ورور زه ځان سره بوځم او زه چې کوم دی هلته قرار ناست یم او دا بیزې او دا ګډې دا په خپله لاړ شي او په خپله خوراک وکړي واپس چې کوم دی راشي بیا زما د ورور ته چې کوم دی ټول ګوري او رانې نه کوي چې دی ما سره نه وي نو دا ګډې او دا بیزې بیا ورانې کوي، کله رانه یو خوا تښتي کله بل خوا تښتي. دا د نبي علیه الصلاۃ والسلام یو برکت و. بیا په دغه ټایم کې یو بله معجزه راغلې. حضرت شیمه یو ورځ نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی خپل ځان سره بوتلو هغه ګډې سره ولې په دې ټایم کې یو دوه کسان راغله. نبي علیه السلام یې اوچت کو او هلته چې کوم دی ډاګې ته بوتلو او په ډاګه باندې چې کوم دی سملو او زړه یې ورته وسیرو او زړه یې ترې راویستو وینځو. په دې کې حضرت شیمه ډېره زیاته ویارېده په منډه باندې راغله کور ته او مور ته وایي چې زما ورور چې کوم دی یو دوه کسانو رانه اوچت کړو هلته په ځمکه باندې سملو. مور یې ډېر زیات پریشانه شوه، هغه په منډه راغله او چې ویې کتل نبي علیه الصلاۃ والسلام په غزې باندې ولاړ دی نو په زړه باندې په سینه باندې ورته لاس و. خو بهرحال هغه سینه چې کوم دی بالکل سلامت وه. دا چې کوم دی دوه فرشتې وې او د نبي علیه الصلاۃ والسلام شرح صدر یې کاوه. نبي علیه الصلاۃ والسلام زړه او سینې چې کوم دی پاکوله وینځله